بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سورة النساء مدنی سورت ہے، نزول کی 92 نمبر دے، پس دو سورت ممتحنین نازل شوے دے، اور ترتیب دو سورتوں کی 4 نمبر دے، پس دو سورہ آل عمران نا ربط و مناسبت دی صورت د مخکی صورت سره په غنو وجوهاتو باندې دی. یو دا په مخکی صورت کې داغي امور بیان وکړه چې هغه سره تزیین راته د معاش، په دې صورت کې هم داغي امور بیان کوي چې باغی سره تزیین د معاش راته. یا مخکی صورت کې خطاب د یهودو او نصاراو سره، نو په دې صورت کې خطاب کوي د مؤمنانو سره. یا د مخکی صورت په آخر کې ویلي واتقوا الله لعلکم تفلحون، دا الله نه ویریږئ دې دپاره چې تاسو کامیاب شئ. د مخکنی صورت په آخر کې حکم په تقوا، نو د دې صورت په دې اول کې وی یا ایها الناس اتقوا ربکم، حکم دې په تقوا. یا مخکی صورت کې نفی د عبودیت وکړه د عیسی علیہ السلام، چې عیسی علیہ السلام الہ نه دی، معبود نه دی. په دې صورت کې بیان کوي د دې چې هغه معبود نه دی، نو د هغه عبادت مه کوئ. اعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا، د یو الله عبادت وکئ او د سره هیڅ شی مه شریکوئ. یا مخکې صورت کې ذکر وکړه د رفعت د عیسی علیہ السلام، چې الله پاک ویلو انی متوفیک و رافعک الی، زتا پورا اخلم او ځان ته دې پورته کوم. په دې کې رد کوي په هغې چا چې هغه وایي موږ عیسی علیہ السلام وجلی و. یا مخکې صورت کې د جماعت د جوړولو قوانینو، په دې کې قوانین دي د راعي او رعیت، د بادشاه او د قوم په منځ کې. یا مخکې د عام انسان د امی انسان د توبې شرطونه، په دې کې د منافق د توبې شرطونه ذکر کړي. دعوه د صورت بیان دی د احکامات بین الراعی و الرعیت، د بادشاہ او د رعیت په منځ کې چې کوم احکامات دي نو د هغې ذکر. خلاصه د صورت دا صورت 3 حصې دی او هر حصہ 3 بابا ده. اول حصہ د دې صورت دا آیت 57 و 50 پورې. په دې حصہ کې بیان کوي د هغه امور چې هغه سره اصلاح د قوم او د رعیت راځي. دا حصہ 3 بابا ده. اول باب 6 آیت پورې دی. په دې کې اول ترغیب دی د باقی صورت ته، بیا 14 احکامات ذکر کئی د پارا د اصلاح د رعیت. یو حکم اصلاح الیتاما، یتیمانانو اصلاح کئی
او هغه سره انصاف وکړي، د هغې مالونه مه خورئ. دویم حکم انصاف فی نکاح الیتاما، د یتیمانانو د مالونو د نکاحونو چې دینو اصلاح وکړئ، معنی هغې کې انصاف وکړئ، هغې سره ظلم او زیاتۍ مه کوئ. دریم حکم ایتاء المهور للنساء، زنانو له د هغې مهرونه ورکئ، دا مه خورئ ته. څلورم حکم عدم المخادعة مع السفهاء، ساده دی بیوقوفه دی هغه سره دوکې مه کوه. پنځم حکم دی اعطاء الحقوق للقرباء المستحقین، چې څوک مړ شي نو د هغه چې څومره خپلوان دي رشته داران دي چې د میراث مستحق دي هر یو له خپل حق ورکوي. شپږم حکم تقسیم الاموال بالقانون الشرعي، د مړي مال به د شریعت مطابق تقسیموي. اووم حکم صد باب الفحشاء، د بېحیايۍ لارې او دروازې بندوي. اتم حکم مال به تقسیموي خو زنانه نه تقسیمیږي. عدم ایراث النساء، ښځه کونډه شوه نو دا د چا میراث نه دی چې پلانې وایي زما میراث دی او بل چاته به نه پرېږدمه. چې عدت یې ختم شي د هغې خوښه ده چې کوم ځای کې نکاح کول غواړي. نهم حکم النهي عن منکوحات الآباء، د هغې ښځو د نکاح نه منع کوي چې پلار ورسره نکاح کړي. لسم حکم بیان المحرمات، څوارلس هغه زنانه به ذکر کی چې د هغې سره نکاح حرامه ده. یولسم حکم اصلاح المعاملات، چې خپل معاملات سم کوي. دولسم حکم دی النهي عن التعدي فی الارث، په میراث کې یو بل باندې زیاتۍ مه کوئ. دیارلسم حکم ایفاء العهود، وعدې دې کړې دي نو هسې وعده نه هغه وعده پوره کا. څوارلسم حکم امیر البیت هو الرجل، په کور کې مشرت به د سړي، په ملک کې مشرت به د سړي. پنځلسم حکم اصلاح ذات البین، خپل منځ کې صلح وکړئ، اصلاح وکړئ. شپاړسم حکم اخیرنۍ مسله د توحید چې اسنه په دې مسلو کې مبتلا شي او توحید نه پاتې شي. دا شپاړس احکامات په دې باب کې به بیانوي او په دې میز کې به تخویفات وي. لسم آیات کې، څوارلسم کې او دېرشتم کې. امتیازات د صورت، دا صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په ذکر د هغې احکاماتو بین الراعي والرعیت. دارنګې صورت ممتاز دی د نورو صورتونو نه په بیان د نهشتو نفو د منافقانو او د 4 نفو د اهل کتابو. دارنګې صورت ممتاز دی په بیان د هغې زنانو چې هغې سره نکاح حرامه ده. دغه شان صورت ممتاز دی په بیان د مسائلو د میراث، په دې کې د میراث مسائل دي. دغه شان صورت ممتاز دی په بیان د دې چې دا مسله هم ذکر کړې ده چې یو سړی څومره زنانو سره نکاح کولی شي په یو ټیم. دغه شان صورت ممتاز دی په بیان د حکم د قتل خطا، چې یو سړی نه په خطای باندې مړی وشي نو د هغې دیت څه دی. او دارنګې صورت ممتاز دی په توبې د منافق، د هغې شرطونه ذکر کړي دي. دی صورت ته صورت النساء وایي. دا ځکه چې په دې اول کې دا نساء ټکی راځي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، نو دې ته وایي تسمیه د کل به اسم الجزء. یا صورت النساء ورته ځکه وایي چې دې کې د زنانو حقوق ډېر بیان شوي دي. د دې صورت بل نوم دی صورت الضعفاء، د کمزورو خلقو صورت. په معاشره کې اکثر کمزور انسان هغه رکی د هغه څوک تپوس نه کوي، د هغه حق نه ورکوي.
نو دې کې الله د غریبانو د کمزور خلکو حقونه چې یتیم دی کونډه ده یتیم جنۍ ده زنانه ده د هغې حقونه بیانوي سورة الضعفاء په دې اول آیت کې اول ترغیب دے دے باقی صورت تا و بیا احکامات شروع کئی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم یا ایوہ الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویرے د خلاف در ربستا سنا زان بچ گئے دنا پرمانے در ربستا سنا حکم پا تقوی راوڑا چی ځان کی تقوی پیدا کئی الذی اللہ دے غزات خلقکم من نفس واحدت چی پیدا کری تاسو د جنس یونا یا پیدا کری تاسو د نفس یونا یو قول دارے چی نفس نا مراد نفس د آدم علیہ السلام نو دادا چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی یو نسنګ پیدا دی ابي بي نو اصل کې دا بیبي چې دا نو دام د آدم علیه السلام د غسی پختینا الله پاک پیدا کړی و نو ټول چې سوچو کې نو د یو نفس نه پیدا دی ځکه دا بیبي حدیث کې راځي د غسی پختینا پیدا و او دویم داري چې دا نفس په معنی د جنس خلقکم من نفس واحدت پیدا کړی تاسو د جنس یونا چې یو جنس دی چې یو مذکر او یو مؤنث وا آدم علیہ السلام او داغه بیبي خلقکم چې پیدا کړی تاسو من نفس واحدت د جنس یونا وخلق منها زوجها او پیدا کړی د داغه جنس نه بیبي د هغه څنګه چې ته انساني بیبي د انسان نه دا د الله بل نعمت دی احسان دی کستا کور والا مؤنث انسان نه وي نو بیا وسمره ګرانه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او فارغړي دي د دې دواړو نام د خزه او خاون آدم علیہ السلام او داغه د بیبینا رجالن کثیرن سړی ډیر و نساء او زنانه ډیرې ابتدا د انسانانو د آدم علیہ السلام او داغه د بیبینا شروع شوې ده چې دا خزه خاون او الله دې له بچي ورکړل او هغه بچو له بیا الله بچي ورکړل رو انسانان سیوا کېدل دې حد تور رسول چې نن په ټوله دنیا کې وګورئ نو ارزه کې انسان دی غرور الله شته چې رتلته ولا خلق سخري بس هغه پکې د دیوار نه خو خوشاله دي اواره کې ګوري نو بس الته انسانان سمر لري لار شنو الته ممسوکه بادي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء خوار کړي دي د دوالو نه سړي ډېر او زنانه ډېرې ګور رجالن سره کثیرن وی نساءن سره ونوي یا خود دی وجنه ونوي چې دا مخکې ذکر شوی دی بس دام باغی عتب دی او یا وجدادا وبث منهما رجالا كثيرا خوار کړي دي د دوالو نه سړي ډېر نو سړو ته ډېر زکوي چې هغه خو مخامخ تا تخکاری چې اجتماعي پروګرام نو ير ډېر زیات سړي راغلي کسان او زنانه خو چې دینو ډېری دی په نسبت د سړو خدا په کور کې دن نو سیږي بار نه ګرځي نو داغه د کثرت پته نه لګي چې لګي دي کډېری دي کې وګوري نو زنانه پشمیر کې په مردم شمارې کې د سړو نه اکثر دي خو ګوره د هغې د کثرت پته نه لګي چې مسلمانانې ښځې ولې چې هره ښځه خپل کور کې په پرده ناسته ده دا خو باله د ډېروالي پته لګېده چې لکه د سړو دیم ازادې ګرځېدې بار نو ځکه کثیرن اونوي چې دي ډېرې خو تا ته ډېرې نه ښکاري ځکه چې بار ګرځي نه که نه
او د مسلمان ښځه دپاره دا پکار دی چې هغه په کور کې دننه ژوند تېرېږي. دا الله ویلي دي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی. اے زنانو په کورونو کې دننه اوسېږئ او مخ ښکاره کوئ خپل ډول او زینت لره په شان د ښکاره کولو د جاهلیت پخواني باندې. دا ډول او سنگار به بار خلکو ته نه ښکاره کوئ، کور کې دننه اوسېږئ او خپل ډول سنگار کوئ. نو ځکه ونساء سره کثیرا نوي واتقوا الله ويرګي د الله تعالی نه. دا مخکې وی یا ایها الناس اتقوا ربکم، اے خلکو د رب نه ویریږئ د آیت پاول کې. اوس بیا وی واتقوا الله د الله نه ویریږئ. دا دو ځلې راوړه د تاکید د وجې نه چې ګوره تقوا به پرېږدې نه. او تقوا چې دا نو دا یو داسې عمل دی چې د تمامو اعمالو جرړه ده. تقوا یې نو هر یو عمل به وي، تقوا نه نو یو عمل هم نشته بیا. یا علما وایي دا دوه کرته تقوا یې دې راوړه. اول نه مراد چې دی نو تقوا من الشرک ده، د شرک نه ځان وساتئ، توحید ومنئ. دویمه تقوا نه مراد تقوا فی الاعمال ده، اعمال خپل صحیح کې د شریعت مطابق کې. ځکه د تقوا مراتب دي کنه. تقوا ویل کېږي اصل کې ځان بچ کول، وقایې نه ماخوذ دی. نو څنګه چې سړی د ضرري اشیاء نه خپل جسم بچ کوي کنه، نو د کشانه د ګناونو نه خپل بدن بچ ساتل غواړي. لکه یو سړی چې هغه صفا جامې چولې دي، نو هغه د ګن نه ځان ساتي وي جامې به مسخاشي. نو چې ستا جامې سخاشي، بدن سخاشي، نو تا ته تکلیفي. نو چې ستا روح سخا نشي، هغه هم د ګناونو نه بچ وساته، اب هغې سخا کېږي. تقوا بنیادی شی دی. او بله دا چې تقوا مراتب دی. اول نمبر کې تقوا دا ځان ساتل دی د شرک او کفر نه. کفر او شرک نه دی کړی، نو بیا دویم نمبر تقوا دا د محرماتو نه ځان ساتل، چې د شرک او کفر نه بعد اوس د هر حرام شي نه ځان وساته. دریم نمبر کې بیا ستا تقوا بدای چې د وړو وړو ګناونو باندې به مشواله نه کوي، هغې نه به حتی الوسع ځان بچ ساتي. څلورم نمبر کې تقوا بدای چې د مکروهاتو نه به ځان ساتي. او مباحات چې دي کنه، مباحات چې پای کې کم شی مشتبه او ګډ وډو پته نه لګي، د هغې نه به ځان ساتي. دا د تقوا بیا مراتب دي. واتقوا الله الذي ويرګي د الله غ ذات نه تساءلون به، چې سوال کوي تاسو د یو بل نه به دا غ پنوم باندې. یو سائل پاسي کنه سوال کوي، نو هغه وي د الله پنوم مال لګ راکړي، د الله د رضا لپاره ما سره تعاون کوي. نو د الله پنوم تاسو سوال کوي، او د الله پنوم چې در نو غواړي نو ورکواله. دې ته مو ګوره چې دا سوال والا څوک دی، پیژنې او که نه پیژنې، خو د کوم الله په نوم چې د نه سوال کوي د هغه لحاظ وکړه ورکړه. او اما السائل فلا تنهر، الله وی سائل به نه رټې. بعضې خلک روپۍ هم نه ورکوي، دونه خبرې ورته وکړي چې توبه هلکه که وس دې کېږي تعاون وکړه، که نه کېږي بس مه یې رټه. دویم تساءلون به، یعنی منه ویرګې د هغې الله نه چې تاسو سوال کوئ د هغه نه. څه وخت ستاسو څه پېښ شي ضرورت، نو هغه نه سوالونه کوئ. نو چې کوم الله نه ته هر وخت دعاګانې غواړي که نه، چې مونځو کې نو هغه نه دعا غواړي، روژه ونیسي هغه نه دعا غواړي، هر وخت کې هغه نه دعاګانې غواړي. نو حقا الله وایي چې ویرېږئ زما نه کوئ، زما نافرماني ولې کوئ؟ چې سوال کوئ تاسو د یو بل نه به د هغه په نوم باندې. یا تساءلون به، چې سوال کوئ تاسو د به معنی منه د دغه الله نه، هغې نه ویرېږئ که نه. والارحام د ځان له راوړه. والارحام معنی واتقوا قطع الارحام،
ځان بچ کې د خپلولۍ د کټ کولو نه. خپلولي رشتہ داری دا به نه کټ کې. تقوا صرف دا نه ده چې شرک او کفر مه کوه. تقوا فی الاعمال دا هم ده چې ګورې خپلولي به نه کټ کې. باید سړی ډېر بزرګي که نه خو چې د شپې تهجد ته هم نه پاتې کېږي، خو بل خوا یې پړه کې دومره غونډان دي د بغض، او دی وایي پلار سره مې نه لګي، مور سره مې نه لګي، ورور د ورور سره نه لګي، او د خور سره نه لګي، ګاونډي سره نه لګي، رشتہ کټ کی. وای دا پکې ډو صحیح نه. نو الله وی ویریږي د خپلوالۍ کټ کولو نه، خپلوالي او رشتہ مه کټ کوئ. قرطبی لیکلی دي چې تمام ملت دا دین د دین خلق چې دین علما هغه په دې متفق دي چې خپلوالي پالل دا واجب دي، او خپلوالي کټ کول دا حرام او مکروه تحریمی دي. که تا سره یو سړی رشتہ کټ کوي ته مه کټ کوه، او که هغې کټ کوي نو ستا ګناه هم بیا د هغه په غاړه بیا ټول ته خو به بېغمه یې که نه. ویرېږئ د خپلوالۍ او د رشتہ دارۍ کټ کولو نه. ان الله کان علیکم رقیبا، یقینا الله تعالی دې په تاسو باندې رقیبا نگهبان. الله ستاسو په حال خبر دی، حافظ دی، په تاسو ساتونکی دی، حساب به سره کوي. اول ته وګورئ. یا ایها الناس خلقوا اتقوا ربکم، ځان بچ کې د نافرمانیو د خلاف د رب ستاسو نه. الذي خلقکم من نفس واحده، آغا اللہ چی پیدا کری تاسو د جنس یونا یا د نفس یونا. وخلق منها زوجها، پیدا کری و داغی نبی بی داغی آدم علیہ السلام نا یا داغا د جنس نا. وبس منهما، خوار کری دی دوارنا رجالا کثیرا و نساء، سڑی دیر و زنانا دیری. واتقوا اللہ، اللذی ویرگی دا اللہ آغی ذاتنا. تساءلون چې سوال کوي تاسو د یو بل نه به داغه په واسطه، یا تساءلون به معنی منه چې سوال کوي تاسو داغه الله نه. والارحام، ویریږي د خپلولۍ کټ کولو نه. ان الله یقینا الله تعالی کان دی علیکم پتاسو رقیبا نگهبان. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان عليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. یا الله زموږ ټولو رضا شه، الله زموږ ټولو ګناهونو تقصیرات معاف کړه، الله زموږ ټولو شرعي حاجتونه پوره کړه، مشکلات او پریشانی الله زموږ ختم کړه. څومره ملګري راځي الله ټول له اجر ورکړه. الله دا درس موږ ټول نه قبول کړه او ټولو لپاره دا د نجات او د خلاصون سبب وګرځوه. یا الله دا قرآن زموږ لپاره شفاعت کوونکی وګرځوه. الله زموږ ګناهونو تقصیرات معاف کړه. الله په موږ ټولو د رحمت باران وکړه. اللهم اسقنا غیثا مغیثا مریئا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وصلى الله عليه وسلم.